السلام علیکم. عزتمنو دوه دوستان جنکۍ وي. دا یوه نیکعمله وه، دا بله بدعمله وه. یعنې دا یوه عالمه وه او بله بې عالمه وه. خو دې عالمې به دا سوچ کوو چې زه دا بدعمله جنۍ یعنې ښې لارې ته راولم، خو دې بدعملې جنۍ به همدا سوچ کوو چې زه دا عالمه ښځه خرابې لارې ته راولم. عزتمنو دې معلومات نه مخکې ته زه یوه یادګڼه کوم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ دا چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټالۍ نښان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو دا دواړه دوستانې وي او ډېرې خوږې وي، د یو بل نه به نه جدا کېدلې. د دې یوې جنۍ پلار ډېر څه غریب و او هېڅ کار خو به یې نه و، خو بازار ته به وتو او دیري به یې کوله. نو چې ماښام ته چې هغه دیري به یې راواخېسته او چې ماښام ته به یې پرې کور ته سودا راوړه، نو په هغه پیسو کې به بیا څه نه و پاتې شوي. یوه ورځ ورته دې لور ویلې پاپا جان زه زما علم باندې مې دومره پیسې خرچه راځي او زه زما علم کوم. نو پاپا جان ورته بیا په جواب کې وویلې ما څه دومره پیسې نشته چې زه په تا باندې علم وکړم. نو دا لور په یو کوټې یوه ګوټ کې کېناسته او ډېره زیاته سخته خفه وه. خپل پلار یې سینه کړه چې زما نه مې دا خپله لور خفه شوله او لاړله، ځکه چې پلار یې ډېر سخت ستړی او چې د کار نه به هغه راغلی لمونځ به یې وکړو او بېرته به اوده به شولو. هغه غریب به چې سهار پاڅېدو نو بېرته به لاړلو او دیري به یې کوله. نو کور ته چې راغلو نو دې خپلې لور ورسره به خبرې اترې یو دوه ورځې نه کولې. دې پلار ته یې پته ولګېده چې ما نه مې دا لور خفه ده، خو څه وکړم ما سره دومره پیسې نشته چې زه په دې باندې سبق ویم یا پې علم وکړم. خو په دې کې د ده دا لور داسې غټه شوله او هېڅ سبق یې ونه ویلې، دغه شانتې یعنې بدعمله غټه شوه. هغه بله چې د دې ملګرې وه د هغې پلار امیر و، هغې سره پیسې وي، د هغې نه یې عالمه سازه کړله، خو دوی به یو بل سره ګپ شپ نه هغه شانتې لګولو. خو دغه بدعملې دې جنۍ به دا سوچ کولو چې دا زه دې بدې لارې ته راولم او د علم نه پاتې شي، ولې چې ما علم نه کړو او دا علم کوي. نو هغه عالمې ملګري به یې دا سوچ کوو چې زه مې د خپله ملګرې دې صحیح لارې ته راولم او صحیح شي او عالمه ترېنه سازه شي. خو دې ملګري ته یې دا پته نه وه چې دې باندې خپل پلار سبق نه دی ویلی د پیسو د وجې. کومه یوه جنۍ چې بدعمله وه نو هغوی سره د خپل مور پلار څه مینه محبت نه و. کومه یوه عالمه وه هغې به د خپل مور پلار ډېر عزت کوو. عزتمنو دې دا بدعمله خپله ملګرې مې یعنې علم طرف ته یې راوستله، عالمه یې ترېنه سازه کړه. دې جنۍ دې بدعملې جنۍ به بیا د خپل مور او پلار ډېر عزت کولو. عزتمنو زموږ د دې ویډیو مقصد دا ده چې هېڅکله خپل بچي بې سبقه او بې علمه مه غټوئ. لازمي څه سبق او علم پرې وکړئ چې ستاسو عزت بیا وکړي، ولې چې ټول عمر به دغه شانتې ماشومه نه وي، اخر به غټه شي او بیا به ستاسو عزت کوي. منو کو تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټالۍ نښان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.